او عظیم محدث تر شوی دی امام حسن بصری رحمت الله علیه یو نوجوان سره صادر کې بوجه کې په ادب احترام سره یو غوټه ده سلور شپږ میاشتو مسلسل سفر نه پس راغی او وی قتل چې په مسجد حرام کې یو لوی سړی ناسته او خلکو ته درس کوي نو هغه بوجه هغه غوټه یو ځای کې خودا او بیا راغی تپوس یو کو د چا نه چا ورته وی دا حسن بصری صاحب دی نو حضرت ته وی حضرت د یوې مسلې تپوس سر نکوما دا کوم غوټه چې ما راغسته د زما مور ده په خپل خپو ګرځېدې نشي شپږ میاشتې وشوې چې زه په دې سفر باندې را روان یم او حج لمې راوستې ده د سورلۍ طاقت نه لرم چې زه ورله سورلي انتظام وکم نو په دغه ادب احترام سره مې را روانه کړې ده د یوې مسلې تپوس تانه کومه چې ما دا شپږ میاشتې خواري او محنت وکړو دا راته ووایه چې زما د مور په حقوقو کې به ما چېرته یو حق ادا کړی وي نوجوانانو چې د چا میندې ژوندۍ دي هغوی ته دا خبره کول غواړم څوک چې زما په شانتي د قاسم شیخ صاحب په شانتي د میندو نه محرومه دي د چا مخ ته په کتو کې چې ثواب دی د حج او د عمرې د چا په مخ کې چې قرآن کریم اټله فیصله کړې ده ولا تقل لهما اف ولا تنحرهما مونږ هغې نعمت نه محرومه یو خو نوجوانانو چې د چا میندې ژوندۍ دي هغوی ته د دې خپل نیا د غم په موقع دا پیغام ورکوم چې د دې نعمت قدر وکړي حضرت ته وایي چې ما به په دې حقوقو کې یو حق ادا کړی وي امام المحدثین حسن بصری رحمه الله فرمایي بچیا چې د مور د پیدایش په وخت کې چې د خپل مور نه پیدا کېدی ستا د خلینکم آخ دا غي د خلینکم آخ خطلیو تا په دې دومره عمر خدمت باندې د هغه آخ بدل نه دی اخلاص کړي حضرت هیوه رحمه الله یو لوی محدث تیر شوی دی مورې بوډافه کې ده کور کې ځان له چرګان ساتلی دي حضرت چې به د احادیثو دس لراوتو د مور خدمت به وکړو چرګانو ته به اوبو دانې واچولې مورې بوډۍ وه دماغ یې کار نه کو د طالبانو په مخ کې وراله او خپل بچی ته وایي سپکې سپورې وي بیا به په همسا گزار کو یو وارې دا ناسته ده چرګانو ته ګوري چې چرګانو ته مې دانې نشته نو د خپل عادت مناسب را روانه شوه او حضرت درس ته ناسته درس حدیث ته دی په گزارو کو په همسا باندې د هغه تندې او ننګې په هغه ولګېد او هغه زخمی شو وینې ترالی شاگردانو ته وی حضرت مونږ یو تجویز درکو تعالی یو درخواست کو تا دا تاسو مور ده تاسو په خپل فرمایي چې زه خدمت وکم ارسه برابر کوم نو بیا راځم نو تاسو دا مور د دې باوجود په تاسو پسې راځي او تاسو ته گزار کوي نن وګورئ نن څومره زخمی کړي مونږ یو تجویز درکو تاسو ته چې تاسو کله د کور راوځئ نو په دې پسې کونډه لګوئ جرنده چې دا دروازې له راشي او دا دروازه کولاوي چې دروازه نه کولاویږي حضرت زارو قطار په جړا شو وی چې په کوم ورځ باندې ما د خپل مور پسې کونډه ولګول او جرنده الله رب ذوالجلال به زما په خوبونو جرنده ولګي شاګردانو ته تاسو کو حضرت دا په خوبونو جرنده لګول څه تعبیر دی وی زما دا مور چې زه د دې د خدمت باوجود دا په ما پسې راشي او په ما گزار کوي نو چې کله زه وده شمه د دواړو جهانو سردار مبارک مال خوب کې راشي په کوم ځای باندې چې په همسا او په سپېړه باندې مال گزار را کړی وي
په حق ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کولی نن په دې حیران ما چې زما د مخ او د تندینه وینه روانه ده چې نن به ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کوم منظر کوي کومه په خپل مور پسې کونډه ولګوله شاید چې هغه خپلوالی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل شونډې هغه به زما په بدن باندې بیا نه لګي